أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا زمانگا درس نمبر دے 117 یوسل واللسم نمبر درس دے درم سپارہ دا سورہ بقرہ آیت نمبر 277 200 دا سورت بقری. وسپدی آیات کی بشارت دے زیر دے آغا چاہتا چې څوک ځان د سود نه بچ ساتي او د کامیابی د پاره او د جنت د حصول د پاره څلور کارونه الله رب العالمین بیان کړی دي. نو الله تبارک وتعالی فرمایي ان الذين يقينا اغكسان امنوا چې ایمان راوړي دي. ان الذين يقينا اغكسان امنوا چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات او عمل کوي نیک. د نیک عمل د پاره بیا شرط دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وي او اخلاص به پکې وي، للهیت به د الله رضا به مقصودي. که چېرته په یو عمل کې ایمان ورسره شامل نه و هغه عمل صالح نه دی، اخلاص پکې نه و هغه عمل صالح نه دی، طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وه نو هغه عمل صالح نه دی. نو وعمل الصالحات عمل کوي نیک په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. واقاموا الصلاة او پابندي کوي د مانځه، وآتوا الزکاة او زکات ورکوي، لهم اجرهم د دیو د پاره اجر د دیو دی عند ربهم پنځ د رب د دیو باندې، ولا خوف علیهم او نبی سیرا په دیو باندې، ولا هم يحزنون او نبدیو غمجن شي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. دا آیت نمبر دے 278 288. پدی آیات کې اوس الله تبارک وتعالی خاص خطاب کړی دی مؤمنانو ته د پاره د بچ کېدو د ربانا د سودنا او د ټولو طریقو د سودنا د سود چې کومې طریقې دي. پدې کې الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه، د الله رب العالمین نه یرو کوي یرا. یا ایها او خطاب خاص مؤمنانو ته دی. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه، وذروا او پریږدئ ما بقیا هغه چې باقی پاتې دي من الربا د سودنا. ما بقیه من الربا چې باقی پاتې دي د سود نه، مطلب د دې دا دی چې چاته د سود رقم پاتې، د سود پیسې د سود مال ورته پاتې، هغه دې ورته پرېږدي. دغه شان په ملک د مسلمانانو کې چې د سود کمې طریقې دي هغه ټولې پرېښودل پکار دي او اشاره د دې خبرې ته چې د ایمان دا تقاضا ده چې ربا به نه کې، سود به نه کې، دا د ایمان تقاضا ده، د مؤمنانو کار دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه، وذروا پرېږدئ ما بقیا هغه مال چې باقی پاتې دی من الربا د سودنا ان کنتم مؤمنین که چېرته یې تاسو مؤمنان. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اوس الله تبارک وتعالی په دې بل آیت کې فرمایي 279 نمبر آیت کې چې الله رب العالمین فرمایي که چېرته تاسو دا کار ونه کو، سودم پرې نه خو د سود نه توبه وینستله نو د الله جنگ ته تیار شئ. د جنگ نه مراد دا ده چې دیو د الله رب العالمین او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دشمنان دي، مسلمانانو له پکار دي چې د دیو سره جنگ وکړي. نو الله وایي فإن لم تفعلوا که چېرته ونه کو تاسو دا کار، فاذنوا نو خبر شئ تاسو اعلان حاصل کوي بحربین په جنگ سره من الله د طرف د الله تعالی نه ورسوله او د رسول د هغه نه. وإن تبتم او کچره توبه ویستله تاسو فلکم نو ستاسو د پاره رؤوس اموالکم
اصل د مالونو ستاسو دی، یعنی اصل سرمایه به ستاسو د ستاسو حق دی. لا تظلمون نه به ظلم کوئ تاسو، ولا تظلمون او نه به ظلم کیږي په تاسو باندې، نه به تاسو ظلم کوئ او نه په تاسو باندې ظلم کیږي. ان الذين یقینا هغه کسان آمنو چې ایمان راوړل دي، وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اخلاص سره، واقاموا الصلاة او پابندي کوي د مانځه، واتوا الزکات او زکات ورکوي، لهم اجرهم دیو د پاره اجر د دیو د عند ربهم پنځ د رب د دیو باندې، ولا خوف علیهم نبی هیڅ یره په دیو باندې، ولا هم یحزنون او نه به دیو غمجن شي. یا ایها الذین آمنوا ایغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، اتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه، وذروا فریدوئ ما بقیا هغه مال چې باقی پاتې دی، من الربا د سودنا، ان کنتم مؤمنین که چرته تاسو مؤمنان، فإن لم تفعلوا که چرته ونکو تاسو دا کار، فأذنوا نو خبر شئ تاسو اعلان حاصل کوي، بحرب من الله په جنگ سره د طرف د الله تعالی نه، ورسولی او د رسول دا غنا. وَإِن تُبْتُمْ که چرته توبه ویستله تاسو، فلکم رؤوس اموالکم نو ستاسو د پاره دی اصل د مالونو ستاسو، لا تظلمون ظلم بنه کوي تاسو، ولا تظلمون او ظلم بنه کیږي په تاسو باندې. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.